السلام علیکم. امید لرم تاسو ټول بخیر. نن زموږ دویم لیکچر دی د کوم سیریز چې موږ شروع کړو د آرټیفیشل انټیلیجنس فرام سٹارټ ټو ایڈوانس لیول. نو اولنی لیکچر کې تاسو ته ما ډسکس کړو چې څنګه آرټیفیشل انټیلیجنس څه ته وایي، د هغې ټایپس څه دي، د هغې کاینډ څه دي، او دغه شانتي روډ میپ څه دی چې موږ به دا یادو څنګه د سټارټ نه وانه تر لاسټ پورې. نو نن زموږ لیکچر په پایتن باندې دی او پایتن به موږ ډسکس کوو انشاءالله. بیا به موږ په لاست کې پریکټیکل ټایپینګ پریکټس کوو چې څنګه پایتن لیکلی کېږي، او ستاسو به ولنی خپل کوم کوډ چې کوم وي هغه انشاءالله یو مینی پروجیکټ کچ پروجیکټ د بلینګ سیسټم چې کوم دی هغه به موږ انشاءالله د لیکچر په اخره کې بلډ کوو. فرست لیکچر چې کوم زموږ دی انټروډکشن ټو پایتن اینډ کمپیوټیشن. په دې لیکچر کې به موږ کور کوو واټ از کمپیوټیشن، کمپیوټیشن څه ته وایي، پایتن بیسکس به موږ وایو، میتھمیټیکل اپریشنز چې کوم په پایتن کې یوز کېږي هغه به وایو، ویریبلز اینډ ټایپس به وایو، پریکټس ایکسرسایز به وي، او دې لیکچر په اخر کې به موږ یو پریکټیکلی دا به هینډز ان کوډینګ کوو چې پای کې به موږ یو مینی پروجیکټ هم جوړو. هغه پروجیکټ به د کوم ډسکاونټ پرسنټیج چې یو شاپکیپر هغه پرووایډ کوي هغه په دې کې موږ ډسکس کوو. وٹ ډز ا کمپیوټر ډو یا کمپیوټیشن څه ته وایي. کمپیوټر یا کمپیوټیشن چې کوم انپوټ موږ کمپیوټر له ورکوو او هغه پروسس کوي او هغه سیو کوي او په هغې له هغه بیا موږ له آوټپوټ راکوي یا په میموري کې سیو کړي موږ له آوټپوټ راکړي، دې ته وایي کمپیوټیشن وایي. کمپیوټر چې کوم دی دا مینلی دا دوه کارونه کوي. یو چې کوم دی کلکولیشنز کوي، بل کوي سټوریج کوي یا ډیټا، دا کوم کلکولیشن چې وکړي دا سټور کوي. نو د کمپیوټر نن ریسنټلی اوس چې کوم دغه دی دا کوم سټیجز کې چې روان دي نو تقریبا 1 بلین پر سیکنډ چې کوم دی دا کمپیوټیشن کوي. نن سبا دومره پاورفل کمپیوټرز جوړ شوي دي. په دې کمپیوټیشن کې د دې دوه ټایپس دي، یا به بلټ ان وي او یا به چې کوم دي د ون وی ډیفاینډ. بلټ ان مطلب یا به آلریډي کوم پریمیټیو کلکولیشنز چې دي، ایډیشن، سبسټریکشن، ملټیپلیکیشن، ایډیشن، کمپیوټر خو یا دا کوي، او یا چې کوم دی موږ دی له سټپ بای سټپ یو الګوریدم ورکوو یا سټپ بای سټپ سیکوینس ول ورکوو چې کمپیوټر بیا هغه پرفارم کوي، په هغې باندې کمپیوټیشن کوي، په هغې باندې د هغه انپوټ چې کوم دی هغه پروسس کوي او موږ له آوټپوټ راکړي. نو دا دوه قسم دا چې کوم دی دا کمپیوټیشن کوي. ښه، د کمپیوټر دویم کار څه دی، ریزلټ سیو کوي، په ډېر های اماونټ آف ډیټا کې سیو کوي، هنډرډز آف جی بی چې کوم دی دا نن سبا سټور کوي. د کمپیوټر کوم مین یو ډېر زیات تاسو به اورېدلی مې ډېر زیات چې کوم دی دا ډسکس کېږي چې کمپیوټر چې کوم دی دا یو ډم باډي ده، مطلب دې ته چې ته څه وایي صرف هغه کوي، نه د هغې نه سیوا کوي نه د هغې نه کم کوي. جسٹ وٹ یو ټیل د کمپیوټر ډز د سیم تھنګ. ها، how we describe solutions types of knowledge. اوس دوه قسمه نالج دي کوم چې کمپیوټر له موږ ورکوو، صحیح ده، یا کمپیوټر په کوم باندې پوهیږي. نو how we describe solutions. ها، اولنی چې کوم دی ډیکلریټیو دی. ډیکلریټیو نالج چې کوم دی دا سټیټمنټس آف فیکټس دي، مطلب کمپیوټر له موږ څه ورکوو هغه په فیکټس باندې مشتمل دی. فار ایگزامپل د سکویر روټ آف 16 is 4. د 16 سکویر روټ چې کوم دی هغه 4 دی، دا موږ کمپیوټر له ورکوو، دا ډیکلریټیو نالج موږ دی له ورکوو. یا موږ ورته داسې ووایو کمپیوټر ته چې this is a book یا that is a dog، دا ډیکلریټیو نالج دی. په دې کې به دا ډیکلریټیو نالج هغه نالج ته وایي چې هغه موږ له د وټ جواب راکوي، what this is، what this is په دې سیکوینس کې. بل دی امپیریټیو نالج دی. امپیریټیو نالج چې کوم دی دا ایز ا ریسیپي کار کوي، دا به سټارټ شي، دا به بیا پروسیسینګ وکړي، دا به بیا اینډ شي. فار ایگزامپل څنګه چې موږ چای تیارو که نه، نو اول موږ دغه ور واچوو، دا اوبه ګرمې کړو، بیا چای ور واچوو، بیا چینی، بیا دود، بیا یې راکوز کړو. دقه شانتې کمپیوټر له چې موږ امپیریټیو نالج ورکوو، اول به موږ سټارټ کړو، بیا به موږ پروسیسز وکړو، بیا به موږ پروګرام اینډ کړو. فار ایگزامپل دلته په دې ایگزامپل کې شو کړی دی چې سټارټ with a guess g، یو جی دی، یو نمبر دی هغه جی دی. if square root of g is x، stop g is the answer. let's suppose یو ویلیو د x ده، صحیح شو، او موږ دلته داسې
ویلیو فایند کول دي د جی یو بل نمبر دی دا میتھمیټیکل ایکسپلینیشن دی په دې باندې څه کوي کوم چې میتھمیټیکل والے دي خیر تاسو به هم کوشش وکړئ کوم نان میتھمیټیکل سټوډنټس چې دي د جی کوم ایکس سکوير چې دی دا به کله به پروګرام سٹاپ کیږي چې کله د جی ایکس سکوير د ایکس برابر شي لیټ سپوز ایکس 16 دی او جی 2 دی چې جی 2 دی نو د 2 سکوير چې واخلو 4 خو د 16 نه دی برابر موږ به دا پروګرام کنټینیو کوو 3 د به واړو 3 سکوير به واخلو 3 multiplied by 3 9 9 هم د 16 نه دی برابر so we will continue our program and when it comes to 4 4 multiplied by 4 is equal to 16 so 16 is equal to 16 it means that the solution we have found the solution موږ چې کوم دی solution find کو ها مطلب دا دی چې پروګرام به چې کوم امپیریټیو نالج موږ سیستم له ورکو دا به اول سٹارټ شي بیا به سټیپس کیلکولیټ شي دا سټیپس چې کوم دی د پدې کې به موږ سولوشن فایند کو او پروګرام به کلوز کیږي اله چې کله موږ سولوشن فایند کو step by step instructions دی اصل کې a recipe for the computer what is an algorithm algorithm متاسو بار بار اوریدلی اوس algorithm څه ته وایي algorithm اصل کې یو recipe ده step by step process دی یو step by step instruction ورکول دي کمپیوټر له د یو پرابلم د سولوشن لپاره دي په ساده الفاظو کې چې کوم دی algorithm sequence a series of simple order steps flow of control rules for when each step runs څنګه چې تاسو ما په دې previous example کې وویل stopping rules د دې بس stopping rules به کرایټیریا به دا څنګه نشي کېدای چې الګوریدم دغه به همیشه د پر انفینایټلی هغه رن کیږي د دې به خامخا stopping کرایټیریا دا درېونه سټیپس راوځي چې دا د الګوریدم ډیفینیشن جوړي scalar data types objects types data types چې کوم دي دا اصل کې په دوه قسم دي یو ته scalar وایي بل ته وایي نان سکیلر ډیټا ټایپس سکیلر ډیټا ټایپس هر هغه ډیټا ټایپس دي چې هغه ډیوایډ کیږي نه لیټس سپوز 5 دی 5 چې کوم دی دا فردر ډیوایډ کیږي نه اوس به تاسو وایئ چې 5 خو ډیوایډ کیږي په 2 ډیوایډ کیږي 2.5 انسر راځي صحیح شو یا په بل نمبر هم ډیوایډ کیږي په ډیسیمل کې راتلی شي خو داسې ډیوایډ نه مطلب لیټ سپوز که 5 یو باډي وي لیټ سپوز 5 چې کوم دی دا موبایل وي نو دا موبایل خو نه ډیوایډ کیږي دا خو یو انټیټي ده که نه د کشن ته ته سکیلر وایي لیټ سپوز که ډېرې موبایل دي نو دا ډېرې موبایل چې کوم دي دا ډیوایډ کیږي که نه دوه چار دي دوه یو طرف ته شوي دوه بل طرف ته شوي نو دا نان سکیلر ډیټا شو دا ډیوایډ کیږي نو دا شان د سکیلر ډیټا ټایپس هغه ډیټا ټایپس چې هغه نه ډیوایډ کیږي ډیټا ټایپس څه ته وایي د ډیټا قسمونو ته وایي پای کې اولنی دی انټ مطلب انټیجر انټیجر څه ته وایي plus values or minus values like plus 1 plus 2 plus 3 minus 1 minus 2 minus 3 دا شت نه بیا float چې ها end چې کوم دي دا whole numbers دي او float چې کوم دي دا decimal numbers دي decimal numbers like 3.27 یا 4.3 something etc دي ته float وایي decimal numbers ته په پایتن په ژبه کې څه وایي float وایي بیا راځي بول د بولیوم نه وته دي دوه ویلیوز یا true یا false یا یسی یا نوی لیٹ سپوز یو سٹیٹمنٹ دی دا سٹیٹمنٹ خو به یا ټروی یا به فالس یا به یسی یا به نوی دې ته وایي بولیان صحیح شو دا یو ډیټا ټایپ دی لکه باران وریږي ها یریږي سوري وریږي ټرو نه وریږي اټس فالس ها نان ټایپ یو سپیشل ډیټا ټایپ دی چې د دې صرف جست ون ویلیو وي صحیح نانی let's suppose دا موبایل دی د کې let's suppose د کې د نان پی ټی آی موبایل دی د کې سیم نشته چې کله به د کې سیم نشته نو دا څه شو نان ټایپ شو دا به همیشه د پاره صحیح د دې نه به ډیټا نان کېږي دا نان ټایپ شو ها اوس یو سیز ما مس کو په دې کې مس مې نه کو هغه بیل کنسپټ ته مې ویل چې اول په دې ډیټا ټایپس باندې پوه شي دغه له وروسته راشو په پایتن کې موږ معلومولی شو چې موږ له یو ډیټا راکړي د دې ډیټا ټایپ به صحیح مطلب دا فلوټ دی اوس 5 دی که نه دا فلوټ دی دا انټ دی دا بول دی دا نان ټایپ دی اوس موږ ته وپته چې 5 چې کوم دی دا سره انټیجر دی ته به موږ معلومو څنګه په پایتن کې معلومو به موږ داسې
چې موږ به ټایپ ولیکو، موږ به که ډیټا په دې ټایپ په دې هول بریکټ کې دننه ولیکو، نو او بیا موږ پروګرام رن کړو، نو موږ ته به اتوماتیکلی شو کی چې دا ټایپ څه دی، دا انټیجر دی، دا فلوټ دی، دا بولین دی، دا نان ټایپ دی. د دې نه علاوه کوم ډیټا ټایپس چې دي، کیریکټر ډیټا ټایپس دی، سټرنګ دی. کیریکټرز مطلب جسٹ ون کیریکټر به موږ سیو کوو. کیریکټر چې کوم دی، لایک لیټ سپوز A B C D E F Z X دا یو کیریکټر دی، صحیح ده، دا پکې سٹور کوو. سټرنګ وسته دی. سټرنګ چې کوم دی دا کمبینیشن اف لیټرز دی، په دې کې پوره سنټنس مونږ لیکلی شو، په دې کې مونږ نمبرز هم لیکلی شو، په دې کې مونږ اے بی سی هم په دې کې مونږ لیکلی شو، الفابیټس. ورکنگ with numbers in Python, operators and type conversion. ها اپریټرز څه ته وایي؟ اپریټرز الریډي تاسو ته پته ده چې په نمبرز باندې کوم اپریشنز کېږي هغې ته وایي اپریټرز. اپریټرز څه دي؟ پلس، ماینس، ملټیپلیکیشن، ډیویژن، ریمایندر اینڈ سکویر. ها نو مونږ یو دوه ډیټا ټایپس چې کوم دی هغه ایډ کولی هم شو، هغه سبټریکټ کولی هم شو. یو دوه ویلیوز د ډیټا ټایپ ملټیپلای کولی شو، ډیوایډ کولی شو، ریمایندر هم راوښکی شو او پاور هم راوښکی شو. فار ایگزامپل دوه نمبرز دي 5 اینڈ 5، دا مونږ ایډ کوو، نو دا مونږ د پلس اپریټر په ذریعه سره ایډ کولی شو. دغه شانتې مونږ د ماینس په اپریټر په ذریعه سره ماینس کولی شو. په سټیرک په ذریعه سره یې مونږ ملټیپلای کولی شو. سټیرک دا کوم ساین چې دی د دې مطلب دی ملټیپلیکیشن، د دې مطلب دی ډیویژن. ها د دې مطلب دی ډیویژن، او دا چې کوم دی دا به مونږ له څه راکوي، دا موډولو ریمایندر راکوي، کوم ریمایندر ویلیو چې راشي دا هغه شو کوي. ډبل سټیرک چې کوم دی دا مونږ له څه راکوي، دا پاور راکوي. لیټ سپوز د 2 پاور 2 دی، دا به مونږ څنګه لیکو؟ په پایتن کې 2 به ولیکو، ډبل سټیرک به ولیکو، بیا به 2 ولیکو، 2 به ولیکو، ډبل سټیرک به ولیکو، بیا به څه ولیکو؟ 2 ولیکو. سو اٹ مینس دیٹ 2 ټو د پاور 2. ها ټایپ کنورژن، اوس یو ټایپ مونږ بل ټایپ ته هم کنورټ کولی شو په پایتن کې. مطلب یو انټیجر دی 5 دی، هغه مونږ څه ته کنورټ کولی شو؟ 5.3 ته، 5.5 ته، دا مونږ کنورټ کولی شو. دغه شانتې فلوټ دی 3.5 دی، یا سوري 3.0 دی، 3.0 مونږ 3 ته راوستی شو، نو د فلوټ نه به څه ته راشي؟ انټیجر ته راشي. ټرنکیټ مطلب د یو نمبر نه ډیسیمل پارټ ته ریکول او جسٹ انټیجر پارټ پرېښودل، راونډینګ اپ نه، وداؤټ راونډینګ. راونډینګ مطلب هغه بیل رولز دي فزکس کې به تاسو ویلي، 9th فزکس کې، 10th فزکس کې، نو هغه نه راونډینګ به موږ ته یو نمبر نه کوو په ټرنکیشن کې. په ټرنکیشن کې به موږ جسٹ ډیسیمل پارټ لري کو او انټیجر پارټ به پرېږدو. لیټ سپوز که دلته 3.9 دی که نه، د 3.9 نه به دا 0.9 مونږ لري کو، جسٹ 3 به پرېږدو. نو دا مونږ په پایتن کې کولی شو. ها اپریټر پریسیډنس، دا اپریټرز دی. نو ډبل سټیرک مینس پاور، steric means multiplication, and this sign forward slash means division, and plus and minus left to the right use parentheses to control order. Let's suppose که تاسو وایي چې زموږ پروګرام دی مطلب په سیکوینس کې وشي، نو هغه الریډي میتھمیټیکل فارمولې دي چې په کوم ویلیوز په هول بریکټ کې دننه پیرنتھیسس کې دننه، نو هغې له پریارټیز ورکېږي، هغه به مخکې ایگزیکیوټ کېږي. variables and bindings, storing values in memory. variables څه ته وایي؟ variables چې کوم دی دا یوزر ډیفاینډ دی، مطلب یو یوزر دی، یو پروګرامر دی، هغه به دا په خپله ډیفاینډ کوي، دا په کمپیوټر کې الریډي مخکې نه ډیفاین شوي. variables چې کوم دی دا یو نیم دی، صحیح ده، چې دا د یوزر په خپله ډیفاین کوي. لیټ سپوز پای دی، د پای ویلیو دا ده، نو دا اوس دلته څنګه ډیفاین شوی ده؟ داسې شوی دی که نه چې دا پای به ولیکي، چې کله پای ولیکي اټ مینز دا ویریبل جوړ کړو. دا ویریبل چې کوم دی دې له به خاص سپیس ورکړی شي، میموري به ورکړی شي، په هغه میموري کې به تاسو څه سټور کوئ؟
دا ویلیو سٹور کوي چې کله تاسو پای ولیکئ د پای په ځای تاسو بل څه هم لیکلی شئ جسټ پی هم لیکلی شئ یا پی آی ډبل ای هم لیکلی شئ چې څنګه ستاسو خوښ وي ځکه دا یوزر ډیفاینډ دی او ویریبل دی یا چینج کېدی را چینج کېدی شي تاسو چینج کولی شئ ها نو چې کله تاسو دا ویریبل ولیکئ تاسو میموري الوکیټ کړه میموري هم جوړه کړئ او خالی باکس هم جوړ کړئ اوس په دې باکس کې به تاسو څه ږدئ په دې کې به یا نمبر ږدئ یا به پکې تاسو دغه ږدئ دا الفابیټس ږدئ نو دلته پکې ښودی دی دا ویلیو صحیح شو دې په ځای کې تاسو بل څه پوټ کولی شئ اوس دا ویریبل دی ویلیو ته چا بایند کړی دی دی از ایکول ټو بایند کړی دی اټ مینس چې دا میموري ده د دې میموري ویلیو سره دا ده فرض که دا میموري اوس تاسو په بل ځای کې کال کوئ په خپل پروګرام کې په سٹارټ کې تاسو دا ویلیو ولیکل او دا ویلیو تاسو په پروګرام په اخره کې ریکوایرډ شو 3.14 تاسو په اخره کې ریکوایرډ شو 3.14159 نو تاسو به جسٹ پی آی ولیکئ اټومیټیکلی به دا ویلیو هلته لاړه شي بیا ریډیس دی دا اگزامپل دی که نه پای ویلیو دا شوه د ریډیس دا شوه اوس ریډیس دی که نه 2.2 دې ته څه کړی ده الوکیټ کړی دی از ایکول ټو په مدد سره اوس ایریا اف سرکل موږ معلومو صحیح ده نو ایریا به ولیکو دا اگین ویریبل موږ جوړ کړو بیا هم از ایکول ټو ولیکو از ایکول ټو مطلب که دا کوم اپریشنز چې دي که نه دا اپریشن چې دا کله پرفارم شي دې نه څه ویلیو راشي به ایریا صحیح ده نو دلته پی آی لیکلی دی بیا ملټیپلای کړی دی هول بریکټس دي ریډیس ډبل سټیریک الریډي تاسو ته ما وویل چې دا پاور دی د پاور 2 نو ریډیس ویلیو دلته څه ده 2.2 دا ریډیس موږ دلته ولیکو دا 2.2 به دلته راشي او دلته موږ دا ډبل سټیریک ولیکو مینس دا په پاور کې دی او دلته موږ څه ولیکو 2 ولیکو نو 2 to the power 2.2 to the power 2 صحیح شو اوس الریډي تاسو ته ما ویل چې پیرنتھسس چې کوم دی د هغې پریارټي زیات دی نو دا بیا موږ د څه سره ملټیپلای کړو د پای سره اوس پای دلته موږ کال کړی دی خو د پای نیچرلی چېرته دی د پای ویلیو دا ده دا ویلیو به اټومیټیکلی کمپیوټر دلته کال کې صحیح شو او د دې نه چې سانسر راغی دې سره به ملټیپلای کړي موږ له به د څه ویلیو راکړي د ایریا ویلیو راکړي اوس دې ته څه وایي باینډینګ وایي binding of values with variables اوس دلته موږ یو پیر ریډیس دا وکړو چې 2.2 دی خو دا ریډیس که موږ دلته لیټ سپوز 3.2 په بل اگزامپل د 3.2 ریډیس پکاري د سرکل نو بیا به موږ څه چل کوو موږ دا ریبایند کولی شو ریبایند کولی مطلب دا ریډیس به ولیکو از ایکول ټو به ولیکو ریډیس پلس 1 مینس چې دلته کوم ریډیس دی د هغې ویلیو سره دا ویلیو به موږ الریډي په ویریبل په مدد سره دلته کال کوو نو ریډیس پلس 1 2.2 plus 1 is equal to 3.1 به شي نیو ریډیس به څه شي 3.1 شي نو چې په پروګرام کې تاسو مخکې لاړ شئ لیټ سپوز دلته راشئ او دلته تاسو ایریا فایند کوئ نو دلته به ایریا 2.2 ریډیس به 2.2 نه راځي ریډیس به څه راځي 3.2 به راځي صحیح ده نو ایریا په دپاره بیا صحیح پای ملټیپلای بای 3.2 to the power 2 به راشي دلته به ایریا ویلیو راشي صحیح ده No, reassigning radius changes binding. Area is not auto updated. No. Area not update شوی خو دلته چې کوم دی radius څه شو update شو 3 types of errors in Python errors the programming چې کوم main problems دی هغې ته وایي errors وایي means چې په کومې غلطیانې چې پروګرامر کوي هغه په څو قسمه دي نو هغه mainly په 3 قسمه دي او ایررز چې کله هم راځي نو ایررز چېرته هم په کمپیوټر کې نشي راتلی چې په کمپیوټر کې کله ایرر راشي کمپیوټر کریش شي خو ایررز همیشه دپاره چې کوم وي دا به پروګرامر کوي 3 قسمه ایررز دي یو ته سینټیکس ایرر وایي بل ته سټیټک سیمانټک ایرر وایي بل ته لاجک ایرر وایي سینټیکس ایرر څه ته وایي سینټیکس څه ته وایي اول دا دې باندې ځان پوهه کوئ syntax چې کوم دی rules and regulations of a language یا grammar of a language کوم grammar چې کنه دی language english language یا بل څه language د کښان دی python هم چې کوم دی یو syntax دی
نو چې کله په پروګرامینګ کې غلطي وشي دا سینټیکس ایرر چې کوم دی کوم ګرامیټیکل ایررز د پایتن چې کوم دی پایتن چې کوم ګرامر دی پای کې څوک غلطیا نه وکړي تاسو سینټیکس ایرر دا غلطیانې چې کوم دي ایزي ټو فکس ځکه چې الریډي د ګرامر پسې وګوري قاعدې یادې کی الریډي دا ریموو کولی شي صحیح شو لکه هاي مونږ لیکلی دی په سټرنګ کې سټرنګ تاسو ته ما ویل چې په سټرنګ کې مونږ څه لیکو الفابېټس لیکو او سټرنګس به مونږ آیډنټیفای کوو څنګه دا کوم انورټډ کاماس چې دي په دې کې چې دننه سمي د دې دا په سټرنګ کې انورټډ کاماس پلس انساید anything in it is known as string د سټرنګ سره اوس 5 لیکلی دی د دې خو څه مطلب نه جوړېږي چې دا 5 سره ولې لیکلی دی لیکل دلته نه و پکار نو اټ مینس دا سینټیکس ایرر دی semantics error semantics error چې کومي کم کله چې موږ یو پروګرام ولیکو او موږ کمپیوټر ته انټر کوو هغه پروګرام کنه نو په دې پروګرام کې چې کوم ایررز دي مطلب چې ته غلط راشي دې ته څه وایي دې ته وایي semantic errors let's suppose که موږ د هاي سره 3 پلس کوو د دې څه مطلب شو it doesn't have anything with the code د دې سینټیکس به کریکټ وي مینینګ به غلط وي صحیح ده ها some languages catch these problems before running can cause unpredictable behavior نو په دې کې سینټیکس ایرر نه لکه سینټیکس لکه دلته به پلس هم لیکلی دی 3 هم لیکلی دی 3 انټیجر دی دا اپریټر دی دا سټرنګ دی خو سټرنګ اوس څنګه د یو الفابېټ څنګه د یو نمبر سره چې کوم دی دا ایډ کې نه ایډ کېږي نو دې ته وایي سیمینټک ایرر بل د لاجک ایرر مطلب په لاجک کې د مسله راشي پروګرام ښه صحیح رن کېږي او سینټیکس ایرر هم پکې نشته سیمینټک ایرر هم پکې نشته پروګرام هم صحیح رن کېږي خو رزلټ یې غلط راوځي رزلټ یې ځکه غلط راوځي چې لیټ سپوز د پای ویلیو تاسو کړی دا د پای ویلیو څه ده د پای ویلیو ده 3.14159 او تاسو دلته د پای ویلیو ورکړی ده 3.67 ورکړی لیټ سپوز دا لاجیکل ایرر دی پروګرام به صحیح رن کېږي طالب رزلټ غلط درکوي دا ډېر هارډ د دې یو سیکوینس دی که نه سینټیکس ایرر د ټول نه ایزیلی فکس کېږي ځکه چې ګرامیټیکل ایرر دی سیمینټک ایرر الریډي کمپیوټر ته وایي چې په دې زه نه پوهېږم چې په دې څه وکړم هغه تاسو فکس کړئ لاجیکل ایرر چې کوم دا په ډېر په باریک بیني سره چې کوم دی دا به فایند کوئ ځکه چې تاسو به هر یو چیز ته خیال کوئ ویلیوز ته به خیال کوئ ویریبلز ته به خیال کوئ ګرامر ته به خیال کوئ اپریټرز وغیره وغیره What do you learn today? نن تاسو څه یاد کړه computers calculates and remainder الګوریدم هم یاد کو کمپیوټر کمپیوټینګ څه ته وایي الګوریدم څه ته وایي د پایتن کوم فور سکیلرز ټایپس دي هغه کم دي ویریبل بایند نیمز ټو ویلیوز ویریبلز ته په ویلیو څنګه بایند کوئ ویریبل څه کار کوي او ایررز کوم چې دي هغه ایررز په څو ټایپس دي او کم کمپلیکسټي چې ده که نه چې کمپلیکسټي چې کوم دا هم تاسو ته ما وویل ښه دا وه تیوري د پایتن د بیسیک پایتن د هغې د ویریبل او دغه شانتې د هغې د ډیټا ټایپس د هغې د اپریټرز د هغې بیسکس پایتن د دې نه بعد به مونږ کوډینګ کوو د دې او په پایتن آی ډي ای به ډسکس کوو د هغې سره به یو مینی پروجیکټ جوړو چې په هغې کې به یو بلنګ سیسټم جوړو بلنګ سیسټم مطلب په هغې کې به یو داسې سیسټم وي چې کسټمر به ځي او شاپکیپر نه به هلته سامان اخلي سامان به راوړي ډیټا به انپوټ کړي په هغې به چې څومره ډسکاونټ شاپکیپر هغه ته لګولی هغه ډسکاونټ به اټومیټیکلی کلکولیټ کوي او تاسو به کسټمر ته به چې کوم دی هغه پرایس ښیي تھینک یو سو مچ فار واچینګ اور دا چینل سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نوي ویډیوز راځي او که خوښ شوی می لایک یې کړئ که خوښ هم نه وي بیا یې مه لایک کوئ صحیح ده بیا راته ووایئ چې که زمونږ خیر بیا هم که نه که زمونږ دا زما دومره محنت تاسو له فایده درکوي نو خامخا بیا ماته ووایئ په کمنټ سیکشن کې تھینک یو سو مچ